بل دی وای پنځم شپږم اعتراض وای دا دیوبندیان چې دي قائد اعظم ته کافر وای ولی وای هغه د غازی علم الدین وکالت کړ. الله اکبر. تاسو ګورئ پاکستان چې آزاد شو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کې جنډي اوچتون کې دیوبندیانو قائد اعظم دیو ته ورکړ. علامه شبیر احمد عثماني علامه ظفر رسول الله جنډي تاسو حق دې تاسو چل حتی چې کله وفات کیږي قائد اعظم سوې وې زما جنازه به علامه شبیر احمد عثماني دیوبندی کوي او د الزام لګی ته البته د توای خپل مخ وګوره دا د بریلیانو اتفاقی فتوا شایع شوې ده د قائد اعظم او د علامه اقبال په باره کې. د دې په صفحه نمبر 3 باندې لیکي قائد اعظم په باره کې وہ مسٹر محمد علی جناح مذہباً رافضی ہے. کسی بھی بددین بد مذہب کو قائد اعظم و سیدنا وغیرہ وغیرہ القابات کہنا شرعاً سخت قبیح و شنیع ہے. اور پر صفحہ نمبر 4 باندې لکھی قائد اعظم جہنمیوں کا کتا ہے. وہ قائد اعظم د جہنمیانو سپی دی نعوذ باللہ. او د محمد د علامہ اقبال صاحب رحم الله په باره کې لیکي وي هغه غټ دهریو نعوذ بالله. دا دویم کتاب دی ریو قهر القادر د دیم په صفحه نمبر 4 باندې لیکي و قائد اعظم دا ټول بی پلان کې کافر کافر بیا په اخر کې وي پر انہی دین پروشوں میں سے چند دنیا پرستوں نے ایک جماعت بنائی جس کا نام تنظیم لیگ بغلط مسمى بم مسلم لیگ ہے. اس کا قائد و لیڈر محمد علی جناح جس کا پہلا قائد اعظم در حقیقت ایک بند زر لیڈر اپنے شکم پری اور تن لباسی کے لیے نیچریت و لامذہبیت کی جال بچائے ہوئے تھا. یعنی دا قائد اعظم چې و د خپل دین هم خرڅو دا د بیدونو مشرو د نیچریت مشرو کې چې کوم د دهریت بندې وي قائد اعظم ته کل کر په صفات بازو کې کافر وي. بهرحال دا خو د الزامات د دې نه پس مونږ ته خو نه راکوي صرف څلور حوالې درته فهم پنځه چې زمونږ د کابرو په باره کې څه وایي دا هغوی خپل مخونه تاسو وګورئ. دا زما سره اولنی کتاب دی